बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په نننۍ ویډیو کې به موږ د ایتیکل هیکینګ پلی لیست سٹارټ کوو او د هغې نه مخکې دا کانسپټ تاسو کلیر کول غواړم چې ایتیکل هیکینګ څه ته وایي. ایتیکل وایي لیګل ته او لیګل وایي قانونا ته. د قانون د پالیسۍ مطابق د قانون د رولز ریګولیشن مطابق کم اکټیویټي چې موږ پرفارم کوو هغه به په ایتیکل هیکینګ کې کاونټ کیږي. هیکینګ وایي یو سیسټم هیک کول ته یو سیسټم کمپرومایز کول، دې ته موږ هیکینګ ویلی شو. نو د قانون د رولز او ریګولیشن مطابق کم اکټیویټي چې موږ پرفارم کوو هغه به موږ په ایتیکل هیکینګ کې کاونټ کوو. نو قانون موږ ته د ایتیکل هیکینګ په باره کې څه خبره کوي؟ قانون موږ ته دا خبره کوي چې هر هغه ډیوایس چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ دي، فار ایگزامپل موبایل فون دی زموږ سره، کمپیوټر اپریټینګ سیسټم زموږ سره دی، ډي ان اس زموږ سره دی، راوټر زموږ سره دی، یا هر هغه ډیوایس چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي او هغه د اونر ریټن پرمیشن تاسو سره یي، هغې باندې تاسو کوم اکټیویټي پرفارم کوئ دا به په ایتیکل هیکینګ کې کاونټ کیږي. موږ چې څومره هم ایتیکل هیکینګ اکټیویټي پرفارم کوو په کم ډیوایس باندې په کم ټارګټ باندې چې پرفارم کوو د هغه ډیوایس یا د هغه ټارګټ چې کم انر دی د هغې ریټن پرمیشن زموږ سره یي، نو موږ ایتیکل هیکینګ پرفارم کولی شو. دې ته بیا لیګل ایتیکل هیکینګ وایي او دا په لیګل ایتیکل هیکینګ کې کاونټ کیږي. نو هغې نه مخکې چې کوم دی په دې پلی لیست کې به د ټولو نه اولنۍ ویډیو زموږ وي کمپیوټر نیټورکینګ. کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي؟ ما خپل کروم اوپن کړو. تاسو به په دې ویډیو کې څه زده کوئ؟ په دې ویډیو کې به تاسو زده کوئ چې واټ از کمپیوټر نیټورکینګ. کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي؟ انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ دا کانسپټ کلیر کوو چې کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي او په ایتیکل هیکینګ کې دا دومره امپارټنټ ولې دي ځکه چې زموږ نیکسټ ویډیوګانې څومره هم راځي نو هغه به پریکټیکل راځي. خو دا چې کوم دی ستاسو کانسپټ ته کلیر کولو لپاره تاسو صرف پوه کوم چې ستاسو کانسپټ کلیر شي چې کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي. What is computer networking? What are the type of network? So قسمه network زموږ سره دي. How do LAN, main and WAN work? LAN, main, WAN دا زموږ سره کار څنګه کوي؟ Important entity of computer networking. د کمپیوټر نیټورکینګ دپاره چې کوم امپارټنټ انټیټي دي هغه به موږ ډسکس کوو. نو ټول لاور زموږ سره دی واټ از کمپیوټر نیټورکینګ. کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي؟ فار ایگزامپل یو کمپیوټر چې د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي دې ته موږ ویلی شو کمپیوټر نیټورکینګ. نو کمیونیکیشن څنګه کیږي او څه کمیونیکیشن کیږي زه تاسو ته یو ایگزامپل درکوم. فار ایگزامپل یو کمپیوټر چې د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي نو شیرینګ سافټویر شیر کوي که نه، شیرینګ فایل شیر کوي، شیرینګ انفارمیشن شیر کوي. هر یو کمپیوټر چې د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي سافټویر شیرینګ پکې کیږي، هغې کې فایل شیرینګ کیږي، هغې کې انفارمیشن شیرینګ کیږي. دغه ټول شیرینګ چې کیږي د خپل کمیونیکیشن چې کیږي دغې ته موږ وایو کمپیوټر نیټورکینګ. ځکه چې کمیونیکیشن کیږي د څه په باره کې؟ د ډیټا ټرانسفر په باره کې. او ډیټا زموږ سره په مختلف فارمیټ کې شیر سافټویر زموږ سره دی، شیرینګ فایل زموږ سره دی، شیرینګ انفارمیشن، دا مختلف ډیټا ده که نه. او دا ډیټا د یو کمپیوټر نه د بل کمپیوټر په منځ کې کوم کمیونیکیشن کیږي دا کوم ډیټا چې ټرانسفر کیږي دې ته موږ ویلی شو کمپیوټر نیټورکینګ. هغې نه مخکې چې کوم دی انفارمیشن پریزرویشن دا څه ته وایي په کمپیوټر نیټورکینګ کې؟ انفارمیشن پریزرویشن دې ته وایي په کمپیوټر نیټورکینګ کې. فار ایگزامپل یوزر اے یوزر بی دا زموږ سره کمپیوټر دی. یوزر اے ولګېدو یوزر بی ته ډیټا ټرانسفر کړه. هر یو ډیټا وي که هغه ډیټا انفارمیشن وي که هغه فایل وي که هغه زموږ سره سافټویر وي، هر قسم ډیټا یې یوزر بی ته ټرانسفر کړه. ایگزامپل د یوزر ون نه چې کوم دی هغه ډیټا ډیلیټ شوه، بیا به دا یوزر ون څه کوي؟ د دې نه ډیټا ډیلیټ شو دی به یوزر ټو ته میسج وکړي چې زما نه ډیټا ډیلیټ شوي، هغه ډیټا زما لپاره ډېر ضروري ده، ډېر امپارټنټ ده. نو هغه یوزر ټو به ولګي واپس په یوزر اے ته څه وکړي؟ هغه ډیټا به سینډ کړي، ریسیو به کړي یوزر ون هغه ډیټا. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ انفارمیشن پریزرویشن. ځکه چې د یوزر ون نه ډیټا ډیلیټ شوي ده نو ډیټا ورته واپس چا سینډ کړه؟ یوزر ټو. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ انفارمیشن پریزرویشن. هغې نه پس چې کوم دی سیکیورټي څه ته وایي په کمپیوټر نیټورکینګ کې؟ سیکیورټي دې ته وایي یو کمپیوټر چې د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي، کم ډیټا ټرانسفر کوي، کم فایل ټرانسفر کوي، کم انفارمیشن ټرانسفر کوي چې دا په سیکیور طریقې سره ټرانسفر شي، هسې نه چې داسې یو سایبر کرمینل راشي او زموږ ډیټا ډیمیج کړي. نو په دې کې چې کم سیکیورټي کېږي دې ته کمپیوټر نیټورکینګ وایي. ځکه چې د کمپیوټر نیټورکینګ په خپل منځ کې کم سیکیورټي کېږي، کم ډیټا ټرانسفر کېږي چې دا په سیکیور طریقې سره وشي او دغه سیکیورټي ته موږ څه وایو؟ دې ته وایو کمپیوټر نیټورکینګ. چې په صحیح طریقې سره او په سیکیور طریقې سره موږ کمیونیکیشن.
هغه نه پس زموږ سره د شیرینګ هارډویر ا کمپیوټر نتورک کې موږ هارډویر شیر کوو کنه هارډویر زموږ سره څه دی کیبورډ زموږ سره هارډویر دی ماوس زموږ سره هارډویر دی یو اس بي زموږ سره هارډویر دا ټول زموږ سره هارډویر دی په کمپیوټر نتورکینګ کې دی وای دیتا چې زموږ سره کوم هارډویر شیر کیږي دې ته موږ کمپیوټر نتورکینګ وایو په کمپیوټر فیلډ کې کوم شیرینګ هارډویر کیږي دې ته موږ وایو کمپیوټر نتورکینګ هغه نه مخکې چې کوم دی شیرینګ ډیټا هر قسم ډیټا هر ټایپ ډیټا چې کوم د کمپیوټر په مینس کې ट्रांसफर کیږي په خپل مینس کې کم کمیونیکیشن کوي کم ډیټا ट्रांसफर کوي دې ته موږ وایو کمپیوټر نتورکینګ نو امید لرم چې دا کانسپټ په تاسو کلیر شي کمپیوټر نتورکینګ څه ته وایي اوس تاسو ته ورکوټ وانت کې یو مثال درکوم یو اگزامپل درکوم چې مکمل تاسو ته کلیر شي کمپیوټر 1 او کمپیوټر 2 چې په خپل مینس کې کم کمیونیکیشن کوي کم ډیټا ट्रांसफर کوي او هغه چې کم سکیورټي کیږي دې ته موږ وایو کمپیوټر نتورکینګ نو امید لرم چې کمپیوټر نتورکینګ دا کانسپټ په تاسو کلیر شوی هغه نه پس هم سره وات ار دی ټایپ اف نتورک په نتورک کې زموږ سره 100 ټایپ دي دلته به موږ راشو ټایپ اف نتورک په نتورک کې زموږ سره 3 ټایپ دي پای کې زموږ سره د لین لوکل ایریا نتورک مین زموږ سره د میټروپولیټن ایریا نتورک او زموږ سره وین دی وایډ ایریا نتورک وس لین څه ته وایي لوکل ایریا نتورک هرې د نوم نه تاسو دا اندازه لګی چې لوکل ایریا نتورک فار ایگزامپل تاسو یا آفیس ته یا تاسو په کور کې وای فای لګیدلی یا تاسو په آفیس کې وای فای لګیدلی دا وای فای سره چې کوم ډیوایس کنیکټ کاغه موبایل سره کنیکټ کاغه سره کمپیوټر اپریټینګ سیستم کنیکټ کاغه سره لیپټاپ کنیکټ یا هغه ډیوایس چې هغه د وای فای سره کنیکټ او په آفیس کې کنیکټ یا په کور کې کنیکټ دا خو یو ورکوډ ایریا راکنه نو دا ورکوډ ایریا ته موږ وایو لوکل ایریا نتورک او په دغه ورکوډ ایریا کې چې کوم د ډیوایس د وای فای سره کنیکټ او په خپل مینس کې کمیونیکیشن کوي دغه ته موږ وایو لوکل ایریا نتورک ځکه دا په یو ورکوډ ایریا کې د موږ سره کوم دی یو نتورک جوړ په خپل مینس کې کوم کمیونیکیشن کوي نو دې ته موږ لوکل ایریا نتورک وایو ځکه چې دا موږ سره په یو ورکوډ ایریا کې دا نتورک ته دا موږ جوړ شوی دی په خپل مینس کې کوم کمیونیکیشن کوي دغه ته موږ لوکل ایریا نتورک وایو هغه نه پس د موږ سره د مین میټروپولیټن ایریا نتورک دې مطلب एग्जांपल आसान او ایزی ده فار ایگزامپل یونیورسيټي ده په یونیورسيټي کې زموږ سره کمپیوټر لیب دی په کمپیوټر لیب کې زموږ سره 100-200 کمپیوټر دي او هغه په خپل مینس کې کنیکټ دي په خپل مینس کې ډیټا ټرانسفر کوي ډیټا شیرینګ کوي ډیټا انفارمیشن کوي دا په خپل مینس کې چې کمیونیکیشن کوي په مین ایریا کې کوي یونیورسيټي پرې کمپیوټر لیب پرې ایریا کې کوي نو دا ته موږ سوایو میټروپولیټن ایریا نتورک ځکه چې د لوکل ایریا نتورک په نسبت باندې مین ایریا نتورک چې کوم دی دا لانګ دی دا غټ دی ځکه دا ایریا سره تاسو ایکوال کوي دا یونیورسيټي ایریا دا به سره غټ راځي ځکه چې په کور کې وای فای ولګوي نو کور کې کوم وای فای دی دا خو یو وای فای کنه او لږ ډیوایس سره کنیکټ فار ایگزامپل 15 یا شپږ نو په یونیورسيټي کې چې کوم لیب دی هغه سره بسو ډیوایس کنیکټ هغه سره بسو یا 200 ډیوایس فار ایگزامپل دا کنیکټ دا 100-200 ډیوایس چې په دغه ایریا کې په دغه لیب کې کنیکټ دا په خپل مینس کې کم کمیونیکیشن کوي دغه ته موږ مین ایریا نتورک وایو میټروپولیټن ایریا نتورک نیکسٹ زموږ سره دی وین فل فارم دی وایډ ایریا نتورک فار ایگزامپل تاسو انټرنیټ ته د انټرنیټ په ذریعہ باندې تاسو ورلد وایډ کمیونیکیشن کولای شئ نو دا زموږ سره صرف رینج سپیسیفای کوي چې نتورک چې کم ټایپ دی پای کې زموږ لین دی مین دی وین دې مطلب صرف دا چې دلته تاسو نوم کلیر کیږي چې دا ایریا هم سپیسیفای کوي چې په لوکل ایریا نتورک کې تاسو څومره رینج کې کمیونیکیشن کولای شئ په مین ایریا نتورک کې تاسو په څومره رینج کې کمیونیکیشن کولای شئ او په وین ایریا نتورک کې تاسو په څومره رینج کې کمیونیکیشن کولای شئ دا هم صرف رینج سپیسیفای کوي نو د لوکل ایریا نتورک چې کوم رینج دی هغه تاسو ته ماوي چې تاسو آفیس کې وای فای لګیدلی یا په کور کې وای فای لګیدلی او لږ ډیوایس سره کنیکټ 15 یا شپږ یا لس هغه ډیوایس په خپل مینس کې کم کمیونیکیشن کوي دا په لوکل ایریا نتورک کې راځي هغه نه علاوه چې کوم مین ایریا نتورک لري دا رینج زموږ سره بیا سیوا کیږي لکه فار ایگزامپل تاسو ته ماوي چې یونیورسيټي کې کمپیوټر لیب شو نو کمپیوټر لیب چې کوم رینج دی هغه د کور او د آفیس په نسبت باندې بیا غټ دی نو په دغه کمپیوټر لیب ایریا کې کوم کمیونیکیشن موږ کوو چې موږ سوایو مین میټروپولیټن ایریا نتورک نو دا موږ سره یو ایریا سپیسیفای کوي هغه نه پس موږ سره وین تاسو ته ماوي چې وایډ ایریا نتورک په ټول دنیا کې تاسو انټرنیټ په ذریعہ یو ډیوایس د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي نو تاسو
د انټرنیټ په ذریعہ باندې کولای شي. د دې رینج زموږ څه شو؟ د دې رینج زموږ سره لانګ شو په نسبت د څه شي؟ په نسبت د لین، مین او وین. امید لرم چې دا کانسپټ په تاسو کلیر وي چې لین څه ته وایي، مین څه ته وایي او وین څه ته وایي. نیکسټ زموږ سره د امپورټنټ انټیټي اف کمپیوټر نیټورکینګ. د کمپیوټر نیټورکینګ لپاره چې کوم امپورټنټ انټیټي دي هغه موږ ډسکس کوو. هغې کې زموږ سره د آی ایس پي انټرنیټ سروس پرووایډر. د دې د نوم نه تاسو ته پته لګي انټرنیټ سروس پرووایډر هغه څوک چې تاسو ته انټرنیټ پرووایډ کوي. نو دلته آی ایس پي زموږ سره څوک دي؟ ډیفرنٹ آی ایس پي دي. زموږ سره ایرټیکس دی، زموږ سره پی ټي سی ایل زموږ سره دی، فایبر زموږ سره دی. څوک چې تاسو ته وای فای لګوي هغه ستا آی ایس پي دی، انټرنیټ سروس پرووایډر. نیکسټ زموږ سره دی آی پی ایډرس، انټرنیټ پروټوکول ایډرس. د دې نوم نه تاسو ته پته لګي انټرنیټ پروټوکول ایډرس. دا هغه ایډرس دی د کوم په ذریعہ باندې چې انټرنیټ په ذریعہ باندې یو ډیوایس بل ډیوایس ته چې انټرنیټ په ذریعہ باندې کوم کمیونیکیشن کوي هغه د آی پی ایډرس په ذریعہ باندې کیږي. آی پی ایډرس څه ته وایي؟ انټرنیټ پروټوکول ایډرس. یو ډیوایس چې بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي د آی پی ایډرس په ذریعہ باندې کوي. نو آی پی ایډرس په ذریعہ باندې چې کوم کمیونیکیشن کیږي دا به موږ ډیپلی انالایز کوو. دا د سایبر سکیورټي لپاره سپیشلی د ایتیکل هیکینګ لپاره په دې باندې موږ نیکسټ ویډیو راوړو او دا ډېر امپورټنټ دی آی پی ایډرس، ځکه چې د آی پی ایډرس په بیس باندې موږ خپل ایتیکل هیکینګ او سایبر سکیورټي اکټیویټي پر پام کوو. د دې په ذریعہ باندې موږ چې کوم دی لوپ هول فایند کوو، ولنربیلیټي فایند کوو، بګ فایند کوو، کوم د وجې نه موږ ته چې ریوارډ میلاویږي. نو آی پی ایډرس چې کوم دی دا ډېر اهم او ډېر ضروري ټاپک دی. په دې باندې موږ ډیپلی ویډیو انالایز کوو، ریسرچ پکې کوو، څه کنفیوژن انشاءالله به موږ کلیر کوو. هغې نه پس زموږ سره دی میک ایډرس، میډیا ایکسس کنټرول ایډرس. د دې مطلب دا دی هر هغه ډیوایس، هر هغه هارډویر ډیوایس کوم چې د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي هغې ته یونیک ایډرس اساین شوی وي او هغه یونیک ایډرس څه شي؟ هغه میک ایډرس وي. نو میډیا ایکسس کنټرول ایډرس ورته ویلی شي. نو هغه میډیا ایکسس کنټرول ایډرس اگزامپل ډیوایس څه شی دی؟ اگزامپل دا زموږ سره کمپیوټر دی، زموږ سره موبایل فون دی، زموږ سره راوټر دی. هر هغه ډیوایس، هر هغه هارډویر ډیوایس کوم چې د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي هغې ته یونیک ایډرس اساین شوی کوم ته چې موږ میډیا ایکسس کنټرول ایډرس ویلی شو. هغې نه پس زموږ سره د پورټ په پښتو کې ورته موږ لاره وایو او زموږ سره د انټرنیټ د کمیونیکیشن لپاره مختلف لارې دي، خو کوم چې کامن دي هغې لپاره زموږ سره د پورټ نمبر د 80 او 443 دا زموږ سره لارې ذریعې په ذریعه باندې موږ کمیونیکیشن کولی شو، ډیټا ټرانسفر کولی او ریسیو کولی شو. په دې باندې موږ ډیپلی انالیسس کوو. دا هم ډېر اهم او ډېر ضروري دی د ایتیکل هیکینګ لپاره، سپیشلی د بګ باونټي هنټر لپاره. هغې نه پس زموږ سره د پروټوکول. موږ چې کوم انټرنیټ یو ډیوایس چې د بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي د پروټوکول په ذریعه باندې کوي او هغه پروټوکول زموږ سره دوه قسمه دي، یو ایچ ټي ټي پي دی او یو ایچ ټي ټي پي ایس دی. ایچ ټي ټي پي فل فارم دی هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول. نو دا چې کوم دی سکیور نه دی، دا چې تاسو په لوکل ایریا کې کولی شي. دا د ټیسټینګ لپاره کېږي، د ورچوال ایریا لپاره کېږي چې تاسو په صرف خپل ټیسټینګ کولی شي. او که فرض کا دا پروټوکول یو ډیوایس ته اساین شوی نو تاسو هغه ایزیلی هیک کولی شي، کمپرومایز کولی شي. هغې نه پس زموږ سره دی ایچ ټي ټي پي ایس هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول سکیور. نو دا ایس چې ورسره یو ځای شوی دی مطلب دا چې دا اوس چې کوم پروټوکول زموږ سره استعمالیږي دا اوس سکیور استعمالیږي. زموږ سره چې کوم ډیټا ټرانسفر کې کوم پروټوکول استعمالیږي نو دا په سکیور طریقې سره موږ استعمالولی شو. نو دا د کمپیوټر امپورټنټ انټیټیز دي. نو تاسو ته ما دا کلیر کا چې آی ایس پي انټرنیټ سروس پرووایډر، آی پي انټرنیټ پروټوکول ایډرس، میک ایډرس میډیا ایکسس کنټرول ایډرس او بل زموږ سره د پورټ دا زموږ سره لاره ده. دغه لارې زموږ سره مختلف چې کوم دي هغه زموږ سره ډېر زیات دي، خو د کامن چې کوم دي زموږ سره 80 او 443 دي. دا زموږ سره دوه لارې دي په ذریعه باندې موږ ډیټا ټرانسفر کولی او ریسیو کولی شو او دا موږ فردر انالایز کولی هم شو. هغې نه پس زموږ سره پروټوکول دی. نو پروټوکول تاسو ته ما ووي ایچ ټي ټي پي هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول او ایچ ټي ټي پي ایس هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول سکیور. دا موږ سره چې کوم کمیونیکیشن کېږي کمپیوټر نیټورکینګ کې نو هغه د ډېر امپورټنټ انټیټیز په ذریعه باندې کېږي. دا انټیټیز چې کوم دی زموږ سره په کمپیوټر نیټورکینګ کې اویلیبل دي، د دې په ذریعه باندې موږ کمیونیکیشن کولی شو. که په دې کې فار ایگزامپل زموږ سره آی ایس پي نه وي، انټرنیټ نه وي، نو د انټرنیټ نه بغیر تاسو کمیونیکیشن بالکل نشئ کولی. که فرض کا آی ایس پي خو زموږ سره آی پي ایډرس نه وي، نو آی پي ایډرس نه بغیر تاسو انټرنیټ په ذریعه باندې
یو ډیوایس نه بل ډیوایس سره کمیونیکیشن نشي کولای. که تاسو انټرنیټ یم او تاسو د آی پی اډرس په ذریعه باندې کمیونیکیشن کولای شي، که فرض که آی پی اډرس پکې نه تاسو کمیونیکیشن بالکل نشي کولای. هغې نه پس کوم دی میک اډرس دی، تاسو ته مو دا یونیک اډرس دی او هارډویر ډیوایس ته اساین شوی چې دې په ذریعه باندې د هغې پہچان کیږي چې دا یونیک اډرس چې کوم دی کوم هارډویر ته اساین شوی دی. او دا ضروري څومره دی ایتیکل هیکر دپاره؟ دا ضروري ډیر زیات دي ځکه چې موږ د دې په ذریعه باندې هارډویر ډیوایس چې کوم دی پوینټ کوو چې دا میک اډرس کوم هارډویر ډیوایس ته اساین شوی دی او د دې چې کوم میک اډرس دی دا کومې کمپنۍ دی کوم مینوفیکچر دی ته چې کوم دی اساین کړی دی کوم ډیوایس ته اساین شوی دی، موبایل ته اساین شوی دی، کمپیوټر ته اساین شوی یا راوټر ته اساین شوی یا نور داسې هارډویر ډیوایس چې هغې ته اساین شوی. نو دا هم ډېر اهم څیز دی ځکه چې دا یونیک اډرس د دې په ذریعه باندې موږ فردر انالیسس کولی شو، موږ ته پته لګي چې دا ډیوایس کوم دا میک اډرس کوم ډیوایس ته اساین شوی دی. هغې نه پس چې کوم دی تاسو ته ما ویل لاره ده چې لارې په ذریعه باندې موږ کمیونیکیشن کولی، پورټ چې ورته موږ وایو. دا د موږ سره کامن پورټ دي، د دې نه علاوه د موږ سره مختلف پورټ دي، په هغې کې ایس ایس ایچ زموږ سره دی، ایس ایم بي زموږ سره دی او په هغې کې چې کوم دی ایس ایم ټي پي زموږ سره دی. مختلف پورټ دي خو دا کامن دي. د دې وجې نه تاسو ته صرف دا کانسیپټ کلیر کوم. نیکسټ چې کوم بیا ویډیو راځي نو په هغې کې به موږ هر یو څیز فردر انالایز کوو د هغې مطابق. هغې نه پس پروټوکول تاسو ته ما وایي دوه قسمه پروټوکول دي، یو ایچ ټي ټي پي وایي بل ته ایچ ټي ټي پي ایس وایي. ایچ ټي ټي پي تاسو ته ما وایي چې دا هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول، نو دا به په نارمل لیئر سره کېږي، په دې کې به سیکیورټي نه وي. او بل پروټوکول زموږ سره دی ایچ ټي ټي پي ایس، نو په دې کې به زموږ سره سیکیورټي اویلیبلي په سیکیور طریقې سره به زموږ ډیټا ټرانسفر کېږي او ریسیو کېږي. نو امید لرم چې د ایتیکل هیکینګ په دې پلی لیسټ کې اونلی ویډیو زموږ کمپیوټر نیټورکینګ وه. نو امید لرم چې دا کانسیپټ په ستاسو کلیر شوي. په کوم ځای کې مطلب تاسو نه پوهېږئ، څه کنفیوژن وي، په کمنټ باکس کې تاسو موږ ته ویلی شئ او څه خبره غلط شوي هغې لپاره معذرت غواړم.